अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वेब लाइव के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची साइट एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पे काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, जहां बड़ी मिकदार में प्लास्टिक दाना और फोम मौजूद है। कराची शहर कायद के इलाके साइट एरिया में नॉरिस चरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली थी, मगर फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पे काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग प्लास्टिक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी, जहां बड़ी मिकदार में प्लास्टिक दाना और फोम मौजूद होने के बायस शोले तेजी से फैल गए। तर्जुमान फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग बुझाने के लिए इब्तिदाई तौर पे एक गाड़ी मौका पे पहुंची, बाद मजीद गाड़ियां तलब कर ली गई। मजमूई तौर पे 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पे काबू पाने में मसरूफ रहीं। अमेरिका में तारीख का मुमकिन बदतरीन तूफान, 2 करोड़ से जायद लोगों की मुतासर होने का खदशा, हजारों परवाजें मनसूख। मजमूई तौर पर अब तक 7,000 परवाजें मुतासर हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रमजान मुबारक का चांद कितने का पड़ा? आदाद शुमार सामने आके सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान 24 JF-17 थंडर अरबों डॉलर की खरीदारी तकमील के करीब। शनाख्ती कार्ड से महरूम शहरियों की डीएनए का قومي مشر مدار واقع بیګا د شپې 12 بجې د پاکستاني جازونه راغلل او بمبار یې وکړو. موږ چې کله هلته لاړلو د کور کې 30 کسانو، په 30 کې 18 شهیدانو او 15 چې وه زخمیانو، 18 کې 14 او 15 اوسه پورې لا درکه دي. دا ټول د یوې کورنۍ دا شهابالدین د شهابالدین نومیږي، د شپېته کلن سړی و، همدې ګردي کس او دهقان او 2 زامن یو شراکت. یو ځایي اوسېدونکي د کورنۍ 18 غړي شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي. نوم مې نزاکت دی، د شهابالدین زوی ما د شپې 12 بجې دغه راغله. مونږ کوټو کې پراته یو غرب نارې شو، چې نارې شو زه راجګ شو، نو یو ترور مې مونږ کره مېلمانه راغلې وه، هغه مې راوښکله، هغې کول مالې ژوندی وې ژوندی ما چې ورجګ شولم بستر راته نه ښکاره کېده، دوړې وې. نو دې کوټه کې ګرځېدم، کله یو سر ته کله بل سر ته تللم راتلمه، نو آخر مې دا پیدا کړه، چمان مې تر دا کول را دې خوا کړل، هغه مې راجګه کړه، بړستنه پرې پراته وه، مې په شا کړله. هغه هم داسې د کوټې په دغه کې چمانو کې ګیرو، ما ته ویل پلاره ما هم وباسه زم دلته یم. نو هغه مې هم راوښکو، نو نور پته نه لګي، کار ټول د الله پاک کار و، د شپې هغه وړي دي، نو زوی مې د شپې هسپتال ته وړی دی، نور مړي ټول وړي دي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ خلکو دغه بریدونه په سختو ټکو وغندل او له افغانانو یې وغوښتل چې ټول د پاکستان پر وړاندې یو موټی شي او له اسلامي امارت سره ودرېږي. پاکستان مرتد هیواد د موږ په خاوره بیا تیرې کړې ده او د موږ بېګناه ماشومان او زنانه ته شهیدان کړي ده، چې روژه د مبارکه میاشت هماغه و چې د خپلې ولسوالۍ مسؤلینو سره قومندان صاحب امنیه او مدیر امنیت او ټول ارګانونو سره ټول په تماس کې وو. نو مشرانو په هغه وخت سره ځان را رسولی دې پېښې ته. دلته ولسي خلک ژوند کوي، دلته خلک دي چې کوچان دي، رمیل لري، دهقانان دي، دلته هیڅ کوم داسې شتون نشته. دغه وګړي چې دلته په دغه کلي کې ژوند کوي، د ګردیکت ساحه ده، دلته خاص فقر او غریبۍ چې ځای نه لري، لاندې ځمکې دي، دلته دهقاني کوي. نو بیا هم همدغسې و چې مېړني ولس توره وکړه، ورغله هغه وخت سره راغله چې د زخمیانو شهیدان یې د خاورو نه راوباسل. او بیا الحمدلله د موږ اسلامي نظام ملي اردو ځواکونه او د دې مربوطه ولسوالۍ چې څومره نظامیان دي او د ننګرهار په سطحه مشرتابه لکه مرستیال والي صاحب ټولو ځانونه دغه ساحې ته راورسول. روسان راغلي وو، نو دوی له نور غټ قوتونه نشته. پاکستان خو ډېر وړوکی ملک ده. ځوانانو د پاکستان جنګ دپاره تیار یئ؟ تیار یئ؟ نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، د اسلامي نظام ملاتړ کوئ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین مهاجر فرعي هم د برید سیمې ته تللی او وی ویل چې پاکستان غواړي د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو سره خپله ناکامي پټه کړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر غټ بریدونه وشول. هره ورځ هلته عملیاتونه پر دوی باندې کېږي، د دې دپاره چې خپل د ملت او خپل د خلکو پام واړوي او خپله ناکامي پټه کړي. دوی پر افغانستان باندې برید او یرغل کړی دی. تېر ځل هم داسې واقعه او پیښه سوې وه چې الحمدلله اسلامي امارت غاښ ماتونکی ځواب دوی ته ورکوي. د افغانستان اسلامي امارت د دې سیمو خلکو ته او خپلو ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې دا راز بریدونه به هېڅکله بې غبرګونه او بې عکس العمله پاتې نه شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د پاکستان د بریدونو په تړاو ویلي چې د هېواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او د پاکستان پوځي رژیم ته
په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداری ورکوي. अब तक के लिए इतना ही. मज़ीद खबरों और अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ पेज लाइव. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके.